कुर्बानी। मौलाना साद से हिंदुस्तान की ईदगाह के बयान को वही पता है कि लोग कुर्बानी कैसे कहते हैं। जानवर ज़बा हो रहा है तो कुर्बानी हो रही है। नन उम्मत मुस्लिमा सारी ज़बा को तो कुर्बानी हुई। स्टाटोल तारीख द कुर्बानी नडक दे, द जान कुर्बानी, द माल कुर्बानी, द औलाद कुर्बानी। स्टाटोल उगर पाकिस्तान चे मावताता मिलो दे دا پاکستان چې ملک خدا ده د پاکستان دلته د دې په آزادۍ کې وینې پرتې دي. د راشد منهاس شهید وینه پرته ده، د کرنل شیرخان شهید وینه پرته ده، د عزیز بټي شهید وینه پرته ده، د سرور شهید وینه پرته ده. اسلام د پاره پاکستان د پاره خلکو قرباني کړي دي. ها صرف سارو ذبح کول ته قرباني نه وي، نه یو په قرباني باندې ځان پوي کو. اور دوسری بات دعوت څه ته وي؟ دعوت. نن خلق دعوت پیټ او پلیټ ته وي، چرته دعوت نشته چې ور واچو. 1,24,000 کم او بیش انبیاء علیهم الصلاة والتسلیمات چې د کم دعوت او تبلیغ د پاره دنیا ته راغلی، هغه دعوت او تبلیغ څوک نه پیژني. خوراک ته خلق دعوت وي. دعوت نشته چې لاړ شو قاری صاحب نه کوي دعوت چې در شو دعوت. نن 13-14 سال اندرون کې یو کال لزه تبلیغ کې لاړم زوما. اور مونږ پلار په نیکه الحمدلله تبلیغیان یو. پلار په نیکه باندې زما د نیکو 1964 کې سفر شوی په تبلیغ کې ملک دنه ملک بهار د مولانا سید خان صاحب سره او مولانا حضرت یوسف حضرت جی مولانا یوسف رحمت الله علیه سره مولانا سعد صاحب د لوی علما چې څومره د تبلیغ مشران د فضل ایمان د کتابونه لیکلي هغه وخت نه. نو 13-14 کې د تبلیغ کې کال لاړم. ما سره مفتی عمر صاحب ملتان کو کوړهټ کې زمونږ تشکیلو نه 10 بجې تعلیمي غش کیږي. کم غشو تاسو داسې نه پوهیږئ. څلور میاشتې چا لګوي لګ لاس اوچت کې ماشاءالله ماشاءالله. سی روزه چا لګولي تبلیغ کې. دا خو به ټولو لګولي کنه لګولي مه کوئ. دا کار جوړ نه کوئ، ښه کار نه دی. واحد تبلیغ داسې کار دی تبلیغ والا نه د چا نه وټ غواړي، نه د چا نه نوټ غواړي، نه د چا نه چانده غواړي. غواړي تی بهرحال نو موږ لاړو 13-14 کې. نو اوس داسې پټي دي. زه مفتی عمر صاحب گشت کې لاړو. اوس یو زمیندار کاکا دی رمبي و سره د کورپا او ګوټ کوي زمین کو نرم کر رہا. ما مفتی صاحب ته دعوت ورکا، اما ته دعوت ورکا. ما مفتی صاحب ته دعوت ورکا. مفتی صاحب هغه چاچا ته وی چاچا हम मस्जिद से आए हैं और दावत की नीयत से आए हैं और आपको दावत देने आए हैं और आपको लेने आए हैं. कि मुफ्ती साहब दा खबर हो चाचा व तो जवाब की हुई कि दावत भी कबूल है, मस्जिद में भी आएंगे, लेकिन ये तो बता दो दावत में क्या पकाया है. मुफ्ती साहब खड़त वाला रुमाल पे खुल क्यों नहीं सर कि जवत दावत और तबलीग याद हो द खबर पीट और प्लेट तबाड़ोला ए दो چې دعوت کې زه وتم چې دعوت د تبلیغ خبره کیږي تراشه د الله او د الله د رسول خبره کیږي پیټ دی نه بهر حل قرباني پیژنو. او یو دا مسلې پری دی کم سے کم دا ټچ موبایل چې ډیر د 20,000 روپو موبایل شته که نشته چې سړی د 20,000 روپو موبایل ساتلی شي جی صاحب نو دی قرباني نشي کولی. مال یو کس راغی ماته مفتی صاحب 2 लाख روپے قرضدارم په ما قرباني کیږي. ما دا 2 لکه به څوک ختمي داسې کی وی زه به ختمم. ما چې 2 لکه قرض ختمولی شي 60,000 نورم قرضدار شه در باندې کیږي. الکه 2 لکه دا مونږ ټول کاروبار پراپرټي والا بارګیننګ والا تجارت کاروبار والی په قرضو کاروبار کوو کنه کوو. ارسه په قرضو دي، ودونه په قرضو، خیراتونه په قرضو، روزګار په قرضو، معاملات په قرضو، ټول سیستم په قرضو چلیږي. هر څه په قرضو دي. نو قرباني په قرضو نه کیږي. د خیرن بچیا مال په وي او دې له تکړه چې راشه چې ماته چې مفتی صاحب په ما قرباني کیږي کنه پتا کیږي خو چې چاړه زما په لاس کی انټرنیشنل قرباني کوم ته دې له تکړه دی وجنه محترم ذوق شوق مظاهره کو قرباني با په جذبه ابراهیمی په نیت کو په کومه جذبه او تاسو د خپل برخه غم د چې په ما کیو کنه. زما مرګری د مفتی شهزاد په کوهاټ کې ما مفتی صاحب ته فون وکم. ما مفتی صاحب قرباني بکې ما ته وی او یو برخه می ځان لنی ولیدا، بل برخه می مور لنی ولیدا، درېمه برخه می محمد رسول الله لنی ولیدا. خلق پیغمبر د پارم برخه ونی سلا او ته مال راځي چې مفتی صاحب په ما کیو کنه تراشه. دی وجنه ملت ابراهیمی اور جانور ذبح کرنا सुन्नत इब्राहिमी है. जानवर ज़बा करना सुन्नत इब्राहिमी है और आपस में नफरतों को ज़बा करना सुन्नत मुहम्मदी है. प्रीदे नफरतुन प्रीदे दुश्मने प्रीदे बुग़्ज़ प्रीदे कीनी प्रीदे शीर और शकर शे. तासु गोरे गावंडी पदरी किस्म दी जमा पैगंबरों फरमाइल द यौ गावंडी 3 हक दी दा क्लिप वाखला
د یو گاونډیان په 3 قسمه دي. د یو گاونډي 3 حق دي، د یو گاونډي 2 حق دي، د یو گاونډي ها یو حق دی. د کم گاونډي چې 3 حق دي اجي صاحب دا هغه گاونډي دی چې مسلمان دی، د مسلمانۍ یو حق، د رشتہ دارۍ 2 حق، د گاونډي توبې څو حق شو؟ د یو گاونډي 2 حق دي. کم گاونډي چې دا هغه گاونډي چې رشتہ دار خو نه دی، مسلمان دی، د مسلمانۍ یو حق اور بحیثیت پڑوسی گاونډي څو حق شو؟ د یو گاونډي صرف یو حق دی. کم گاونډي؟ دا هغه گاونډي دی چې دا رشتہ دار هم نه دی، ها دا مسلمان هم نه دی، سوچه کافر دی، سوچه مشرک دی، کافر دی، خو چې په گاونډ کې دی اوسیږي بحیثیت گاونډي د دې کافر هم در باندې یو حق دی. دې ته اسلام وایي. ستا په گاونډ کې چې کافر اوسیږي چې په سکون کې، ستا په گاونډ کې چې کافر اوسیږي چې بحیثیت گاونډي په اطمینان کې، اسلام دې ته وایي خفه کېږې ما د یو مسلمان گاونډي نه بل مسلمان گاونډي وایه په اور کې ولاړ دی که نه دی ولاړ. نو قرباني په ښکلې طریقې سره وکړو. قرباني د غوښې تقسیم باره کې یو جمله ذکر کړم، زه عیدګاه کې هم دا وایم. غوښې تقسیم به څنګه کوو؟ او موږ سړي خبر نه دی د غوښې تقسیم څوک کوي کورونو کې؟ څوک کوي؟ ماشاءالله سبحان الله جزاک الله. یو ماته دا ووایه چې د غوښې که 2 کسان یې 15 کسان یې 3 که 6 یې د 2 نه لاندې چې هر 2 نه که 6 مې په 6 قرباني کېږي. اوس خلکو یې دا نه کېږي، د جبت او د تاک خبره نشته، خو د 2 نه زیاتوي ما، د 2 نه زیاتوي ما، که 6 باندې هم کېږي، په 3 کېږي، په 5 کېږي. میخه غوا راوله په یوازې کې. یو څه خلک بعضې خلک پکې وایي په میخه قرباني نه کېږي. ما ښه چا وي غوښې خوري او پی یې څکي او قرباني پې نه کېږي. نو ظالمه بیا یې غوښه هم مه خوره که نه، پی هم مه څکه که نه، پیس کی. بهر حال نو قربانی د غوښې تقسیم کې دا ما کینټ کې دا خبره کړې بار عیدګاه کې دومره ښکلي اثر هغې سره راغلی خلکو ته ما ویلي مونږ الحمدلله د کال 12 میاشتې غوښه خورو که نه خورو؟ خورو که نه خورو؟ لیکن په صرف په غټ اختر کې چند داسې کورونه غریبانان دي چې هغې صرف په غټ اختر کې غوښه خوري، صرف په غټ اختر کې غوښه خوري. دا تقسیم تا کم ځای نه وکړه چې 4 پوټي زه هلته داسې وایم کینټ کې گوشت के 4 बूटियाँ अखबार में लपेट कर पड़ोसी के घर में बेचना. دا 4 د غوښو تکې چې تا په اخبار کې را بند کړي او گاونډي کرے لیږي. دا کم کتاب کې راغلی چې هر کور له هر گاونډي له غوښه ورکې، هر له ورکول ضروري نشته. حاجي صاحب دا خبر توجه سره واوره. دا 4 تکې په داسې په مجمع کې پټره کې دي داسې جدا جدا کېښودې ماشوم ته چې ورشه دا برخه هغې دا د هغې برخه دا د هغې برخه. تا 4 تکې یو کور ته ولېږلې کچا، خو په هغه کور کې فیملي 12 کسان دي. نو د 12 کسانو سالن د دې 4 تکو نه جوړېدی شي؟ وایي جوړېدی شي؟ جوړېدی شي؟ نو یو به دا ترتیب ختم کړي. دا د 4 د 3 تکو دا لږه لږه غوښه چې لېږم. تاسو په غټ څاروي کې 2 کسان یې، اوس نه کښېنې بالپین کاغذ را واخلې او ځان سره ولیکئ دغه 15 کورونه دغه 10 کورونه دا به زما په برخه کم سے کم یو کور ګاونډي له دومره غوښه ولیږئ چې د هغې په د یو ټایم سالن تیار شي، چې د یو ټایم سالن پې تیار شي. څو کاله مخکې چوکي ممرز کې زما بیان بیتي وایم، ما بیان وکړ هغه پېښور روډ باندې چوکي ممرز مخکې په بو سټیشن دی، بیا مخکې راشي په بو بازار دی. هلته اوس په هغه ګاډو کې امونه خرڅېږي، سیوان خرڅېده. ما یې کور ته ځم ځان سره فروټ وړم، یو ماشوم ولاړ دی او سره مور ده، خو داسې پوزیشن کې دی چې د فروټ د خوړلو نه دي. زه هسې لاړم، جستجو ما کې ډېره زیاته ده. زه لاړم، ما وی چې دوی څه کوي. دا ماشوم مور ته وایي ما له سیو واخله، سیو ته مې زړه شوي او سیو چې ډېر ګران شي په 300 د کیلو شي، کني په 200 روپۍ کیلو دی. او غوښه غټه غوښه چې ډېره ګران شي په 500 د کیلو شي، او نری غوښه 800 نه 1000 نه والي چې ډېره ګران شي په 1200 روپۍ د نری غوښه کیلو شي، او سیوان دی په 200 کیلو شي. ماغه ماشوم مور ته وایي چې مورې مالې یو سیو واخله، او ما چېرته سیو نه دی خوړلی. ستا کلي کې داسې خلک دی چې هغې سیو نه دی خوړلی، ما سیو نه دی خوړلی. او ما یو سیو واخله چې دا وخورم بیا به ټول عمر سیو نه خورم. چې مور خپل بچي له فروټ نشي اخیستی، چې مور خپل بچي له فروټ نشي اخیستی، پوښتنه دا مور به خپل بچي له غوښه څنګه واخلي؟ دا بچي له غوښه اخیستی شي چې د چا د فروټ وس نه کېږي، دا کور ته غوښه راوړي شي. نو محترمہ بله یو ویڈیو وکړه په یوټیوب چا ویڈیو ورکړي، وہی 1 سال کے لیے قربانی کے گوشت کو محفوظ کرنے کا فارمولا میں د نر بچیا. یو کال د قربانی غوښه که سټور کینو دا یې فارموله ده. دا د غوښه د سټور کېدو دپاره ده، دا په فریزر کې د کېښودو دپاره ده،
دا زما او ستا ثواب په دې کې وشو چې موږ څاروي ذبح کړو قرباني مو کړه بس غوښې ټول کال خورو ټول عمر یې خورو دې ځله د غریبانو خیال وساتو کنې زه حکومت ته وایم چې داسې لوډ شیټینګ پرې راوله چې په پریزرو کې وله خرابه کړه پریزرو کې دله خرابه کړي بیا چې خرابه شي نه موږ غریب له لیږو دې وجه د غریبانو خیال وساتو او د میونسپل کمیټې پیغام دا د حکومت د طرف نه چې کله قرباني شوه دا ځای په ځای ګندونه مه غورځوئ ښه د دې غم اوس نه وکړه چې ته څاروي ذبح کې ګن تیو بسې دا ګن به چېرته وړي دا ځای په ځای تاسو میخې راپرځولي غواګانې قرباني کوئ نو د دې ګندګۍ د ختمولو انتظام وکړئ زما میونسپل کمیټې کې اصلاحي بیان مال ته هغې ته اصلاحي بیان کوو ټول دا چې کوم دا دغه مغه صفا کوي هغې ته تاسو څه وایئ دا نالې مالک صفا کوي وایي څه والا ټیمې والا یو معنی ټیمې والا بل تاسو څه وایئ دا خو د 2000 کې زبر انټرنیشنل که نه پښتو کې ورته څه وایي لا پښتو کې ورته څه وایي اوس کاکا ټیمې څه پېژني نه څه والا صفایه والا ماشاءالله څه والا زما د زړه خبره م وکړه هلته چې کله مسله جوړه شي وي هغه ګندونو والا ته پوه نه کې چوړیانو ته جمعدارانو ته ما هغوی ته ویم خلک تاسو ته چې دا هغه ګندونو والا دي ما ګندونو والا تاسو نه وی ما ټیمیې والا سنو ها زه ستاسو حوصله افزایۍ دپاره راغلم ما وی ګندونه والا موږ په خپله یو ګندونه موږ جوړو تاسو زموږ د ګندونو صفایۍ والا یې دا ګندونو والا موږ په خپله یو دا ستا په نالې کې دا پلاستیک ما او تا غورځولې دا ګند زما او ستا د کور نه راځي دا ګند زما او ستا د کور نه بار وځي او دغه خلک صفایۍ والا دي ټیمې والا څه والا دي څه والا دي نه دا د کمیټې د طرف نه پیغام دی موږ مسلمانانو صفایي نیم ایمان دی نه په قربانۍ کې د دې صفایي خیال به ساتو انشاءالله دا ګندګۍ به ځای په ځای غورځوو انشاءالله خپل وختونه قیمتي کړو دا ګندګونه ځان بچو ساتو قرباني د ملت ابراهیمي د ابراهیم علیه السلام په جذبه باندې وکړو زندگی د سنتو مطابق جوړه کړو د مشرانو ادب په کشران شفقت کړو د علماو قدر احترام کړو تقوا پرهیزګاري اختیار کړو هر مسجد کې د قرآن درس کېږي د حدیث درس کېږي ګشت مشوره بیان تعلیم دې مسجد کې کېږي قرآن درس کېږي په ذیلمال تعلیم کېږي ګشت مشوره بیان وایه کېږي د قرآن درس کېږي د په ذیلمال تعلیم کېږي ما مردان سیټ کې یو کس ته ستاسو مسجد کې قرآن درس کېږي ما ته او جي ویم د حدیث درس کېږي وی او جي ویم ګشت مشوره بیان تعلیم کېږي وی او جي زه خبره کوم دی ما ته وی او جي او جي او جي او جي ما چې دا ټول اعمال ستاسو مسجد کې کېږي او ته ما ته وی چې او جي او جي او جي ما ورته ته پکې په خپله موجود ما ته وی نه شته بس حافظ صاحب قاری صاحب ډاکټر صاحب ماسټر صاحب ممبر صاحب چیرمین صاحب کونسلر صاحب کاکا ماما اجي صاحب بس مرګري جوړاویږي نو ته په کروز میزایل لګېدلې جوماتونه به بادوي انشاءالله ستاسو مسجدونو ته چې تبلیغ والا راشي ټول به تې تختو انشاءالله شکر د توجه برابر ده سم برابر دي سم برابر دي سم برابر دي زندگی د سنتو مطابق زندگی باقی صحبت باقی او د ختم نبوت دفاع به څوک څوک کوي کو به د ختم نبوت دفاع به کوو ناموس رسالت دفاع به کوو د مدارس دفاع به کوو د ملک دفاع به کوو کو به انشاءاللہ په دا خبرو باندې اکتفا کوم موت سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے ایک جان ہے ناموس رسالت پہ قربان ہے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین